خو چې کله د نبی علیه الصلاة والسلام تر وفات شو ابو طالب کنه او د نبی علیه الصلاة والسلام بیبي خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها وفات شو او د مکې والو تکلیفونه په نبی علیه الصلاة والسلام باندې د حد نه زیات شو نو نبی علیه الصلاة والسلام خپل غلام د ځان سره کو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه وی راځه طایف ته ځو په مکه کې زموږ خبره څوک نه مني کېدای شي په طایف کې زموږ خبرې ته څوک غوږ کېږدي کېدای شي هلته زموږ څه ملګري پیدا شي نبی علیه السلام په دې اصلي باندې طایف ته لاړو چې کېدای شي زموږ خبره هلته ومنلی شي نو 10 نبوي و 10 نبوي او د شوال میاشت وه یعنې د وړوکي اختر چې کومه میاشت ده د شوال میاشت وه او نبی علیه السلام طایف ته لاړو په طایف کې 3 وروڼه وو او دا 3 واړه د طایف سردارانو د یو نوم عبدو د بل نوم مسعود او د بل نوم حبیبو دا 3 وروڼه او دا 3 واړه د طایف سردارانو نبی علیه الصلاة والسلام چې لاړ د دې 3 واړو سره ملاقاتونه وکړو نو دې یو ورته وویل چې نبی علیه السلام کله هغه ته دعوت ورکوي زه د الله پاک پیغمبر یم او په ما باندې ایمان راوړه زه د الله نبي یم په ما باندې ایمان راوړه هغه ورته دا جواب ورکړو وی الله تبارک وتعالی جو پتا باندې د خانه کعبې دا پردش ډول غواړي چې ته یې نبي جوړ کړی الله د خانه کعبې دا پرده روغه خوښه نه ده چې ته یې نبي جوړولې داسې جواب نبی علیه الصلاة والسلام ته ورکړو چې د هغه نه مایوسه شو دې بل ورور له راغی چې دې بل راغی که نه دې بل ورته جواب ورکړو وی الله تبارک وتعالی په دې دومره مخلوق کې جو ستا نه بغیر بل څوک نه مونږ ته چې هغه پیغمبر جوړ کړی وی الله ته نبي جوړ کړی الله ته پیغمبر جوړ کړی بل څوک ورته نه میلاوي دی او چې کله نبی علیه السلام د درېیم له لاړ که نه د هغې درېیم ورته جواب ورکړو وی زه ستا سره خبرې نه کول غواړم زه ستا سره خبرې نه کوم د ستا سره خبرې کوم نه وی ځکه که چېرته ته د الله پیغمبر یې او بیا زه ستا انکار کومه نو بیا به په ما باندې د الله عذاب راشي او که ته د الله پیغمبر نه یو دعوه کوي نو بیا ته داسې انسان چې ستا سره د خبرو د سره ضرورت نشته دی زه ستا سره خبرې کوم نه خو ایمان یې رانه و خبرې ته غوږ کېنښود نبی علیه الصلاة والسلام چې د دې 3 واړو نه ناامیده شو نه واپس شو نو په کار خو دا وه چې خبره خو نه منله خو زه مسافر دی پرېږدوئ چې ځي خو دا دومره ظالمان وو چې د طایف کوم هلکانو داسې لوفر ټایپ هلکانو هغې ته یې اواز وکړو وی دا کوم هلک چې راغلی دی دا مسافر چې راغلی دی دی وایي زه پیغمبر یم په کاڼو یې وولی ویې په کاڼو وایي شړی د طایف نه نو د طایف چې څومره هلکان لوفران او ماشومان هغه په نبي علیه الصلاة والسلام پسې شو وروسته د طایف لوفران هلکان دي او مخې ته د دواړو جهانو سردار روان دی او شاته پسې هلکان چغې وایي او په کاڼو یې ولي په کاڼو باندې ولي نبي علیه الصلاة والسلام سره زید بن حارثه دی روایتو کې راځي و چې په نبي علیه السلام په ګزار کېده زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه ته ځان مخې ته کوم وایي نبي علیه السلام به چې یو قدم په ځمکه کېښود نو دوی به د خپه په غرګي وویشته نو چې هغه به اوچتوله بله به یې کېښوده نو دا بله به ولې په غرګي وویشتله په نبي علیه الصلاة والسلام باندې دومره د کاڼو ګزارونه وکړو چې د نبي علیه الصلاة والسلام د خپلو وینې روانې شوې دا کاڼې چې دی دا څه وینې کوي خو ځای نه که نه دا څه غشې خونده چې ځای وینې کوي کاڼې خو په کاڼې سره پاله اسانه وینه نه وځي خو دومره زیاتې په کاڼو باندې وویشتو دومره زیاتې وویشتې د نبي علیه السلام د بدن نه څه روانې شوې وینې روانې شوې روایتو کې راځي وایي د نبي علیه الصلاة والسلام چې کوم پیزار پخپو کمې پاڼې پخپو هغه د وینو ډکې شوې دومره په ګزارونه په نبي علیه السلام وکړو دې بدبختو به چې کله نبي علیه السلام کېناستو او لاسونه به یې په ځان باندې داسې کړو او د دوی د کاڼو نه به یې ځان پټ کړو په دوی کې به یو بدبخت راغی نبي علیه السلام به یې د اوبو نه ونیو نیغ به یې کړو چې نبی علیه السلام به په ځمکه کېناست او ځان به یې د دوی د کاڼو نه پټو سره به یې داسې ښکته کړو یو بدبخته به راغی او بیا به یې اوچت کړو او چې وبهدرو بیا به یې پرې د کاڼو ګزارونه شروع کړو نبی علیه الصلاة والسلام وایي بېهوشه شو ځمکې ته راتاو شو چې کله ځمکې ته راتاو شو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه ورمنډه کړه او نبی علیه السلام یې په اوږه کړو نبی علیه الصلاة والسلام سره زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه منډې وی روان دی شاته پسې هلکان روان دي په کاڼو یې ولي چې په کاڼو وایي زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه دومره وارخطا شو که نه چې دغلته کې د عتبه باغ و عتبه او شیبه تاسو پېژنئ دا د نبي علیه السلام د ټول نه غټ دښمنان وو د عتبه باغ و نو زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه په ځان پوه نه شو د عتبه باغ ته وردننه شو چې د دې هلکانو نه پټ شي چې وردننه شو نو داسې یو ونه وه د انګور ونه وه هغې ته یې د نبي علیه السلام داسې سمده او زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه سره کېناستو هلکان ترې واپس شو عتبه چې نظر شو که نه په نبي علیه الصلاة والسلام باندې نبي علیه السلام پوه شو که هغې داسې سر یې اوچت کړو چې سر یې اوچت کړو دغلته کې عتبه ناست و مخامخ د هغه باغ و چې کله یې په نبي علیه الصلاة والسلام باندې نظر پرېوت که نه پرېوتو د عتبه د سترګو نه مو اوښکې روانې شوې اوس دا هغه دښمن دی چې د نبي علیه السلام په مرګ پسې به ګرځېدو د ده د لاسو نبي علیه السلام مکه پرېښې وه خو چې کله د نبي علیه السلام دا حالت ولید که نه د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې طایف والا تاسو د ده سره ډېر ظلم وکړو طایف والو د محمد سره داسې نه و پکار تاسو سره ډېر ظلم وکړو ډېر ظلم خو وکړو نو داسې د انګور یو غونچۍ راوشکوله او بیا چې په خپله وړه نو ځان ورته ملامت ښکارېدو نو خپل
غلام یو دا عداس نو عداس خپل غلام ته عداس نه وي دې له اوسه دا انګور دا ورله ورکا او دا ورته ووایا چې ستا دې زما په رشته دارۍ باندې قسم چې ګورې دا واپس ماته نه کړي دې انګور نه خامخا وخوره دا ماته واپس نه کړي نو چې عداس دا انګور نبي علیه السلام له وړه که نه وی دا شي عتبه راولېږل او وایي چې ستا دې زما په رشته دارۍ قسم یې خیر دې که دشمنان یې خو رشته دار مې چې دا ماته واپس نه کړي د دې انګور نه خامخا وخوره تا سره طایف والو ډېر ظلم وکړو نو نبي علیه الصلاة والسلام چې د هغې انګور نه داسې ودانه راوشکوله که نه نو نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله ویله عداس ورته وایي وی دا کلمه خو دلته څوک نه وایي په دې ښار کې خو دا الفاظ ما د چا نه دي اورېدلي دا تا د کوم ځای نه وویلو نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وی ولې ته د کوم ځای یې ته د کوم ځای یې نو هغه ورته وایي زه د نینوا یم د نینوا وی کوم نینوا د کوم چې زما ورور یونس ابن متا اوسېدونکی و دوی ورته وایي ته یونس څنګه پېژنې نو نبي علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي وایي زه هم پیغمبر وم هغه زما ورور یونس ابن متا هم څه پیغمبر هغه ځکه پېژنم وایي دې عداس رامنډې کړي او د نبي علیه السلام یې د لاسونو د خپې ښکلول شروع کړه ځکه دې پخپله عیسایي و د نبي علیه السلام د خپې او لاسونه خپل کړو وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله قسم په الله ته د الله پیغمبر یې ته د الله پیغمبر یې د غلام ته ایمان راوړو ایمان راوړو نبي علیه الصلاة والسلام د هغې انګورو نه یو څو دانې داسې وشکولې او ویې خوړلې داسې په اسمان کې یو ګړز وختو چې یو ګړز شو نبي علیه السلام پر اسمان ته وکتل ځکه نبي علیه السلام په دغه ټایم کې څه الفاظ وویلو چې کله خپل حالت ته وکتل کله چې د وینو سور دی او په اوښ کې راغی نو داسې اسمان ته یې وکتل او نبي علیه السلام د خولې نه یو څو الفاظ ووتل وی اللهم الیک اشکو ضعف قوتي وقلة حیلتي وهواني على الناس الله ته ما چاته سپارې الله خیر زه دې چاته پرېښودمه دشمن په لاس دې ورکړم الله تعریف ورته دا زما څه حالت وکړه الله زما دې حالت ته وګوره چې د نبي علیه السلام د خولې نه د الفاظ څنګه ووتل که نه الله ما چاته سپارې تکلني الی عدوي الله دشمن ته مې وسپارلم د دشمن په لاس دې ورکړم الله بس د الله جوش راغی الله په غضب کې راغی په اسمان کې یو ګړز وختو چې یو ګړز وختو نبي علیه السلام داسې بار وکتل که نه جبریل علیه الصلاة والسلام دی نبي علیه الصلاة والسلام ته وایي د الله پاکه پیغمبره الله راولېږله طائف والا او مکې والا چې ستا سره څه وکړه الله ولیدل زما سره د غرونو په رشته الله رالېږلې ده الله تبارک وتعالی فرمایي وایي زما حبیب ته ووایه چې ما ته حکم وکړي چې دا زه پرې دا غرونه راجیف کړم د مکې او د طایف دا خلک د دې دوه غرونو په منځ کې ومږم چې دوی تا سره څه وکړو هغه ما ولیدل نبي علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي نه جبریله داسې مه کوه جبریل داسې مه کوه زه الله رحمت للعالمین رالېږلی ما زه الله غضب نه یم رالېږلی خیر دی که دوی ایمان راوړي جبریله خیر دی که دوی ایمان رانوړي د دوی اولاد به راشي هغه به ایمان راوړي د دوی اولاد به راشي هغه به څه راوړي ایمان راوړي دا د نبي علیه الصلاة والسلام نن موږ خپل نفرت ته وګورو موږ خپلو دشمنو ته وګورو په یو بل پسې مونځ نه کوو په یو بل پسې نه ودرېږو یو بل سره دشمنۍ دي په ده پسې مونځ کېږي په ده پسې نه کېږي په تا پسې کېږي په ده پسې نه کېږي په یو بل فتوې دي د نبي علیه الصلاة والسلام د سر دشمنان دي د نبي علیه السلام محبت ته وګوره الله خیر دی که ما په ګټو ولي الله زه خو تا رحمت رالېږلی ما الله زه خو تا غضب نه یم رالېږلی خیر دی که دوی ایمان نه راوړي الله د دوی اولاد به ایمان راوړي د دوی اولاد به ایمان راوړي ورنه یو بل ته مسافر دی یو بل ته د الله پیغمبر دی یو بل ته په مخ د ځمکې څوک شته دی نه د هغه د خولې نه د الفاظ بې اختیار ووتل الله په چا مې سپارې الله په چا مې سپارې الله ورته وایي زه یې مږم په دې غرونو کې الله نبي علیه السلام وایي نه زه رحمت یم زه بدل اخیستونکی نه یم دا د نبي علیه الصلاة والسلام د سفر